بسم الله الرحمن الرحیم. وای صاحب بټګرام د هغې انتهایی شکرګزار یو چې هغو موږ له موقع راکړه. ټولو نه مخکې دا خبره ده چې زموږ د ازادي مارچ دا یو پرامن مارچ دی او انشاءالله پرامن به موږ په ملک بر کې 15 میلیون مارچه کړي دي. هغې کې هېڅ قسمه نقصان نه دی شوی. د پاکستان فوج دا زموږ فوج دی، د پاکستان پولیس دا زموږ پولیس دی، د پاکستان سرکاري افیسران دا زموږ افسران دي او د پاکستان بچې د دې موږ قدر کوو، عزت کوو. د دې وجې نه چې موږ په خپله پاکستانیان یو او د ملک سره د وطني پاکستان سره محبت کوونکی خلک یو. زموږ تاریخ هغه تاسو وګورئ، موږ همیشه د پاکستان د بقا دپاره د خپل مشرانو هم او دغه شانې د خپل د کشرانو د هغو وینې توی کړي دي. پاکستان گویا کې زه به داسې ووایم چې دا زموږ ملک دی او چې کوم کور کې سړی پاتې کېږي هغه کور کې نقصان کوي، دا د خپل نقصان دی. نو گویا کې پاکستان دا زموږ یو کور دی او په کور کې دننه موږ خو په خپله پرېږدې که چېرته بل یو کس چې دی نو هغه دې کې څه شر او فساد جوړوي نو هغه موږ هم دې ته نه پرېږدو. اسلام آباد ازادي مارچ انشاءالله د بډګرام نه به ډېره غټه قافله ځي او په سوونو ګاډو من به دغه قافله انشاءالله اسلام آباد طرف ته روان وي. انشاءالله موږ به یو ځو، یو ځای به یوه قافله چې دی نو هغه به وي مسلم لیگ نون، پیپل پارټي، ANP او دغه شانې جمعیت علما اسلام په سوونو ګاډي دا به د بډګرام نه ځي او انشاءالله ټول چې دی نو هغه به په پرچم نبوي په خپل ګاډو باندې لګوي او موږ به د اتفاق او اتحاد مظاهره کوو. او کوم ځای کې چې کنټینري لګېدلې انتظامیه لګولي دي موږ به اولو انتظامیه ته خواست کوو چې دا ملک ستاسو ملک کوم دی او زموږ ملک کوم دی، موږ هم د دې ملک خیرخواه یو، تاسو هم د دې ملک خیرخواه یې. لہذا دا سلیکټډ وزیر اعظم عمران خان چې راغلی دا د دین هم دشمن دی، زموږ د ملک هم دشمن دی. نو لہذا د ده نه د چوټکارۍ حاصلولو دپاره دغه یو طریقه ده او تاسو موږ سره په دې کې مرسته او تعاون وکړئ. موږ خپلو کارکنانو ته دا وایو چې پر امن به موږ اوسو، پر امن به ځو او چې کوم ځای کې چې دی نو هغه زموږ قیادت هغه شته، مشران زموږ موجود دي، موږ به د قیادت د هغو په هره خبره باندې عمل درآمد کوو. موږ ته چې د قیادت د طرف نه څه حکم چې دی نو هغه راشي، څه موږ ته وینا چې دی نو هغه راغله په هغې به عمل درآمد کوو. ملک زموږ دی، موږ به د دې ملک محافظین یو، موږ به د دې ملک دپاره چې دی نو هغه هر څه قربانوو. نو لہذا چې کله ملک زموږ دی او خلک موږ پاکستانیان موږ ګڼو او موږ ګڼي نو موږ دا ملک چېرته ورانېدو ته نه پرېږدو جي.